कारोबार हो कर पीडीएम उड़ गया पीटीआई चल गया पीडीएम उड़ गया पीडीएम उड़ गया पीटीआई चल गया नौजाद स्टेज ना मुख्तदार खल्को ता देर पुइजा तो को एहतराम सरा दा खबर क्यों चले कौन पैसा ना वजह हालो दे कौन पैसा ना वोट फरवरी दा लीडर दा दाइमा खान Shanda, tappe pe tappa, tappe pe tappa, tappe pe tappa. Oda, tata pota lidaron, OPTI sara mukamla de Khan sara. Ago tada khabar kao, che po parwaz da baz da chati eteraz de. Ewa pidi sal base huwa. PDM tada khabar kao disali de ayo. Disali de PDM ghat bombano. परवास दबास दा छती इतराज दे दा कसूर दबास ना दा छते करवास और क्या मैं खबर है क्यों दा दा पता पीडीएम दा चेता चे पटेर जन कवे दिन और पटेर सरा दा चे पटेर जन कवे दिन और पटेर सरा पटेर चाचू जन कवे दिन पटेर फरवरी इलेक्शन दाबो का खैर भी मुकम्मल टप्पे पे टप्पाई पल्ले देर जो मशकूरियों चिरता तो सेरोगलो और मुझे मुझे नकलू स्पाले खबरे पूरा शहर से खत्मो स्पाले खबरे पूरा शहर से खत्मो जमीना खैर तुम गाड़ी खटको मरवतो पुलिसों मीना खैर तुम गाड़ी ना नो अदा खुम गाड़ी जरा जमाया लेकिन अदा खुम गाड़ी वा खुम गाड़ी ए खलको ए पीटीआई غيرو پښتنو چې خیر نه کړو تاسو خپل لیدر خپل عمران خان وخت بدر نه داسې لیونی لیدر بیا کوم غواړي پاکستان وخت باغي هم د قدرت سره مې وجنګوا چرته قسم د زورور سره مې وجنګوا مالا د خپل مفاهمت پالیسۍ مه راکوه پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه اوس زه زموږ سابقه ضلعي نایب ناظم او زموږ سابقه د ضلعي صدر میجر سجاد ته خواست کوم چې روشي او مختصر الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي Akhirasano de akhirasano kumpang ya terus sobre mi mulo boleh di akhir mulo tak kare kita sabikan di bed di hati umpan saya pernah khano di akhirasano berkata tak kare Kamran waloi
د ګډ د پاکستان تحریک انصاف غیرتمند ملګري چې څومره هم دلته راغلي دي موږ د بنونه ملک عدنان او دغې سره ملګري راغلي دي بیټني بنګش افریدي څومره برني ملګري دي زه په زړه سره د هغو مشکور یم او زه نن خپل ضلعي صدر عنایت الله خټک ته د کامیاب کنونشن باندې چې د سرپرستۍ کې دا وشول او بیا د موږ تحصیل کرک چې کوم عاصم خټک او د هغې کابینټ او د تحصیل میر د موږ هیډ کوارټر عظمت خټک چې د میزبان خورشید خټک زه د دوی ډېر مشکور یم او زه فخر سره دا خبره کوم چې دوی چې کوم طریقې سره دا ارګنایز کړل دا د پاکستان تحریک انصاف دپاره د موږ د الیکشن کمپین دپاره یو سنگ میل ده او انشاءالله تعالی ثناءالله شاه چې کومه خبره وکړله چې پی ډي ایم ته ورګیا داسې خبره نه ده ثناءالله شاه ډبره سوکا ورګیا نه ځکه چې موږ یې دومره ضروري یو موږ به انشاءالله د ورګیا ټکه په 8 فروری باندې پاکستان تحریک انصاف درې واره سیټونه صرف دلته نه بلکې پورا ساؤتھ ریجن کې دا به په هغې ټایم باندې صحیح ورګیا شي چې کله موږ 8 فروری باندې کله الیکشن کې مشهوم ټیم وي او دا رزلټونه موږ به ترولو وسره زه نن د دې سټیج نه دا خبره کوم خپل د ضلعي قیادت د ساؤتھ ریجن صدر صاحب هم دلته شته هغو په نوټس کې دا خبر بیان چې 14 کسان بې ګناه نه څه قصور شته نه څه شی شته خامخا یې موږ ورکرونه دلته کرک په حوالات کې بند کړل او 24 کسان یې موږ د پامدیري کلي کې ونیول وټ په وجه باندې یې موږ د کارخانان کې افسوس خبره ده ویلې هلته کې نه نورو ټولو پارټیو کنونشن کېږي هغې والا هر حالې به کېږي چا چېرته ممانعت نشته ده ممانعت چېرته کې ده ممانعت دلته کې د موږ د پاکستان تحریک انصاف په هر ورکر باندې تشدد په هر ورکر باندې ظلم ویلې د موږ عیني حق موږ ته درکوي موږ د دې سټیج نه زه خپل قیادت ته دا سوال دا محنت کوم چې خامخا انتظام سره د پدې بابت کې خامخا خبره وکړي چې بھائی په کوم قصور باندې موږ کسان دوسې ونیول ویلې ځکه چې نن چې موږ یې پښتانه نه وکړو سبا ته موږ کمپین نه موږ ته سبا ته بیا په دې کې مسله وي زه چونکې وخت کم ده خپل د قیادت یو ځل بیا شکریه ادا کوم خو دا خبره کوم چې همیشه به دا خبره کېده چې موږ تنظیم والا چېرته دي موږ تنظیم والا خو به ولي ډېر وځي ویلې نه د پارټۍ هدایات مطابق د پارټۍ ګایډلاین مطابق کله چې تنظیم کال ویر کړل نو هر ورکر جواز شوال او موږ دا ورکر د فخر ده دا ورکر د موږ لپاره د شان ده موږ عام ده او زه خپل تنظیم ته دا خبره کوم چې وګوره لکه څرنګه چې دا ورکر نن د تاسو په کال باندې دومره پرجوش طریقې سره راغلی ده نو آینده به به انشاءالله اوبه لګئ خیر مشي او ډېره شکریه پیر کامل شاه صاحب راغلی ده موږ د هغې ښه مشکور یو چې موږ دا کنونشن کې درنښت موږ ته وکړه ډېره مهرباني چې ماتې به پنجلې شي زولنې به ټولې وشلېږي ماتې به پنجلې شي زولنې به ټولې وشلېږي چا دې تل ساتلي زمري په زنځیرونو کې اوس زموږ د سابقای میرې د کراچۍ د موږ فخر جناب میرې عطاالله خټک صاحب درخواست کوم چې روشي او خپل سپیچ وکړي عطاالله خټک صاحب Bismillahirrahmanirrahim. Tolun aval Bharna jikum elbunar qoli Dimul Bakarun Bashirun Tolun welcome और मुबारकबाद दे तीर दे मर्दान दे जसादीन आबाद करत दा एजाज हासिल सो चेखान दे पूरा तोल रोतर और इंतजामिया दा यो मैसेज लोड़ा से दावर कर
د دور والا نه دي دا د خوف والا نه دي دوتا صرف اور صرف موقع پچار دو انشاءاللہ 8 फरवरी 282 اصلی रिजल्ट 8 फरवरी में लावेशी आगे ने पता तैयार है इंशाल्लाह सस्तर तकरीर न काओ वेदरे खबर है सिर्फ اول خبر ادا دو چې دا څومره جبر څومره ظلم څومره تشدد دا د پی ټی آی خلاف وشو کدا په تاریخ کې چې د بلې پارټۍ خلاف شو وا دغه په نام نشان نه وا خدا د پی ټی آی ورکر دي چې بیا نن په جذبې سره یې لوړ دي او ان شاء الله اخري وخت پورې به یې لوړي ورته تو خپل هیڅ کړه خو زه بیا اخري دوستو اهل دې برایا چې موږ وو د خپل قائد سره د عمران خان سره کوم وخت پورې لوړو موږ وو د عمران خان سره اخري وخت پورې لوړو ان شاء الله موږ وو د سر دې کټ کېدل پورې لوړو ان شاء الله جنونو ته حوال لوړی چې همیشه دې پورې جنونه تیار یې عمران خان سره کې لوړوي ان شاء الله ډېر نږدې هغه رزه روانه تو چې ان شاء الله بوکارت کې وو ایتو سو قائد عمران خان تو زدا مخه دی لوړي او خطاب پورې نه کوي او ایتو سو وزیر اعظم پورې ډېر شکریہ ډېره مهرباني دا زموږ دروند مشر عطاالله خټک صاحب اوس زه د پاکستان تحریک انصاف باني الطاف قادر له تخواست کوم چې وروشي او ډېر په مختصر الفاظو کې د وخت ډېر زیات کمای ده د ټولو مقررونو نه مې دا خواست ده چې په 2 منټه کې خپلې خبرې ختمولو کوشش کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دلته موجود د تحریک انصاف ورکرونو د تحریک عوام د بنو ناغلی ملګري د لګي مدرتون ناغلی ملګرو ته هر کله یایو عزیزونو نن ډېر وخت بعد مې بیا زړه خواسته چې یونیم کال مخکې کوم رژیم چینج شوی و یونیم کال علی بابا 40 چور په دې ملک باندې کومې تجربې وکړلې د هغو تجربو دې ملک ته څومره نقصان ورسېدل دا اوس چې د 26 تاریخ ټیم ډېر کم ده ډېر څه نو زړه ویل غواړي 26-27 سال نه چې کوم د علي بابا 40 چور خلاف 27 سال نه د عمران خان په قیادت کې موږ لوړو نن هغه که جام منطقي انجام طرف ته روان ده انشاءالله په 78 فروری باندې دا منطقي انجام ته ورسېږي عزیزانو دا دومره جوان ظلم د تحریک انصاف سره چې وشول خصوصي طور باندې د 26 ماینده بعد چې چا په دې کې کردار ادا کړه د تحریک انصاف د تباهۍ دپاره د تحریک انصاف د نقصان ورکولو دپاره د تحریک انصاف ورکول په جیلونو کې اچولو دپاره وایي کړ نن داسې وکتل چې تحریک انصاف بیا چک شوی ده تحریک انصاف جلسې دوس وکتې نن دا د کرم تاریخي جلسه د دې گواهي کوي چې موږ لیارمن شو هغه تکتونه د 40 چور علي بابا دا باز د ټولې حل کړلې ختمې کو د عوام لیارمن شو عوام تحریک انصاف سے وړي تحریک انصاف په ملک عدل او انصاف نظام وړي دیس نور نه وړي لہذا تو سے پایدار شو څوک مو لیار نشي نیوای نه مو جیلونه لیار نیوای شي تو لہذا